السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن درورا عمر صاحب شیخ سرتاج صاحب اوږدې خبرې وکړې او ډېرې قیمتي وکړې که نه، لکه هسې خبرو باندې ټایم نه دی ډاک کړی، ښکلې خبرې یې درته وکړې. العرض حوصلې اوچتې ساتئ. دا اختلافات که راشي نو ځینې خلک په ځینې عبارتونو باندې ګرفتې وکړي او ایکشن پې والي. دې کې یو خوشحالي پرته ده. خوشحالي دا ده چې دا د دې خبرې دلیل دی چې اهل الحدیث پټو سترګو چا پسې نه ځي. اهل الحدیث د چا د شیخین نه متاثره کیږي. سلفیان د چا بزرګۍ ته او د چا شیخۍ ته او د چا قابلیت ته او د چا شهرت ته نه ګوري، دلیل ته ګوري. نو دا اختلاف اهل حدیثو له ښه دی، خوند کوي. خو د دې اختلاف څه اصولي اخلاق او علمي انداز. دریم جنگ کور کې ساتل، بهر نه وړل. دا درې خبرې دي زموږ په اختلاف کې وي. یو اخلاق، دویم علمي انداز، دریم جنگ دی په کور کې دننه وي، بهر د نیټ دنیا دی د دې نه نشي خبرولی. که د دې دریو خبرو لحاظ پکې وي نو دې کې ډېر لوی خیر ده او خلک په دې پوهېږي. او زه خو خپله په دې زړور شوم ځکه مونږ خو اوس اهل حدیث شو. مونږ اوس پوه شو چې الحمدلله د اهل حدیثو چڼې او طالب العلم د خپل شیخ سره اختلاف کوي او وایي چې نه منم داسې عبارت او فتوا او کتاب. ولا چې زمونږ زړه ته اوس ډاډ میلاو شو چې شکر الحمدلله مونږ داسې عقیده خپله کړې ده چې دا د قرآن د حدیث علی فهم السلف ده. دا د شیخ پرستی، اکابر پرستی، تنظیم پرستی، جنډه پرستی نه پاکه عقیده ده. دا خو خوند کوي چې کشر ته د اختلاف رای گنجایش هم وي او سره د دې چې خپل مشر نه مني، د خپل مشر عبارت نه مني، څوک نه د تنظیم نه وباسي، نه د عهدې نه وباسي، نه د عقیدې نه وباسي، نه د مدرسې نه وباسي. داسې خلکو پسې همون ګرځېدو، الله داسې سلفیان راکړل. نو په دې مخه پکېږي که موږ یو بل سره اختلافات کوو، په ځینې عبارتونو نیوکې کوو، خوشحاله شي په دې. بس دا عقیده الله را کړې ده، مونږ ته اجازت ده چې یو چاند پین به کوو، تلل به کوو، سونا سره زر سپین زر به د یو بل نه جدا کوو. دا خوشحاله خبره ده. خفقان او جړه په دې پکار ده چې دا بېعزتي ولې کوو. خفقان په دې پکار ده چې دا کنزل ولې کوو. خفقان په دې پکار ده چې دا بغیر علمی جاهلانه انداز ولې کوو. خفقان په دې پکار ده چې دا د کور اختلاف دی، دا مونږ نټ له ولې ورکوو. نو حوصلې مه بایلئ، خیر دی. دا د وخت یو ګرمه مسله راوتې ده د رساله، دا به خپله دفع شي، 2-3 ورځې بس به دا خبره ختم شي. بس نو ملګري په داسې علمي انداز کې خبرې کوئ، هېڅ نقصان یې نشته. خو د اخلاقو دایره مه پرېږدئ ګلونو. خبرې ما نه اوږدې شوې، زه بخښنه غواړم. ما وی چې ګنې زه صرف د سرتاج شیخ ته دې خبرو شکریه ادا کړم، بس خبرې هسې اوږدې شوې یار.